تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو طالب پرورش کی کله د نیکه د وفات نه پس راغی او بیا د هغه سره به پرورش کوو نو د نبی علیه صلات وسلام د داسې 10 کاله عمر شولو. د 10 کاله په عمر کې نبی علیه صلات وسلام د مکې معظمې د خلکو چیلۍ او بیزې سره ولیدي. په عربو کې دا یو ښه کار خلکو ګڼودلو او دا به ډېرو مالدارو خلکو دا کار کولو او دا به خلکو د خپل ځان دپاره یو اهمه مشغله ګڼودله چې خلکو به ګړې بیزې چیلۍ سرولې. اگر چې د دنیا یو عیسائی مورخ لیکلی دی چې دا نبی علیه صلات وسلام چې ګړې سرولې دا ابو طالب دغه نبی علیه صلات وسلام کم ګڼودلو هغه له تکلیف ورکولو ځکه یې داسې کړي دي. خو دا خبره د هغه غلطه ده. عربو کې دا یو طریقې کار ډېر مالدار خلک به ډېر شرفا خلک به هغوی به ګړې سرولې. نبی علیه صلات وسلام ګړې سرولو واقعه و داسې چې نبی علیه السلام یو ځلې صحابو سره په یو ځنګل کې و داسې چې هغوی د ونې دا کڼ چې ورته خلک وایي د ونې نه یو خاص غوندې شي راوځي او هغه صحابه کرامو له لر کولو خوړلو یې. نبی علیه السلام ته وفرمایل چې داسې تور شي که نه دا ډېر مزدار وي. صحابه کرام الله رسوله تا ته څنګه پته ده چې د ځنګل دا میوه چې دی دا توره شي بیا ډېره زیاته خوږه شي. نبی علیه السلام ته فرمایي چې موږ ګړې چیلۍ سرولې دا به په هغه وخت کې خوړلې زموږ په دې کې تجربه ده. نو صحابه کرامو ته بیا د الله د رسول نه تپوس کړی الله رسوله ولې تاسو ګړې سرولې دي چیلۍ په ځنګل کې؟ نبی علیه صلات وسلام ته فرمایي چې او څومره پیغمبران چې تیر شوي دي د ټولو پیغمبرانو په دنیا کې یو کسب دا کړی دی چې هغه ګړې او چیلۍ په ځنګلو کې په د صحراګانو کې سرولې دي او ګړو چیلو کفالت یې کړی د هغوی دیکھبال یې کړی دی. دا هر پیغمبر دا کار کړی دی او نبی علیه السلام فرمایي امام کړی دی. بیا د نبی علیه صلات وسلام نه تپوس شوی د الله رسوله تاسو به څومره پیسې اخیستلې؟ تاسو به ګړې چیلۍ سرولې د مکې د خلکو نه؟ ویل یو قیرات په ما اخیستلو. قیرات یا د درهم یو حصې ته ویلی شي یا د دینار حصې ته ویلی شي. د اختلاف پاغی چې قیرات څومره دی. د درهم او د دینار صحیح حصې ته ویلی شي. ویل مونږ به دومره پیسې په د چیلو په سر باندې اخیستلې. نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې زه یو ځلې داسې و چې لیټ شوی وم او ډېر لیټ رالم دا ګړې بیزۍ چیلۍ مکې معظمې ته لیټ راویستلې چې رالم په یو محله کې داسې کړنګ کړونګ و غرب غروب و او داسې رش غوندې و. ما ویل چې څه چل دی؟ ویل چې دلته واده دی او هغوی دا مزامیر دا ګانې بجانې شروع کړې وې. ویل هسې ما په دې وخت کې هسې داسې اراده وکړه چې هسې کښېنم چې دا څه شی دي. ویل دې وخت کې ما الله تعالی خوب راویستلی و زه به الله پاک وده کړم او زه سهار هله راپاڅېدلم چې نور راښکاره شو زه نور ګرم کړم زه ویښ شوم. وی به بله شپه بیا دغه شانت لیټ رالم او بیا چې مونو بیا دغه شان دا ګانې بجانې ویلی کېدلې دوکړۍ والې کېدلې. ویل بیا زما داسې یعنې اراده مې داسې قسم مې ورته وکړلو چې دا وګورم چې دا څه دي. ویل هلته را باندې بیا دغه شانتې خوب الله تعالی راویستلو. نبی علیه السلام فرمایي ما په زندګۍ کې یو ځل داسې یو ځل یا دو ځله داسې اراده غوندې کړې ده کار رانه شوی نه دی او الله پاک را باندې بیا خوب راویستی دی. نو ویزا ما د چیلو د ګډو بیزو نه چې به کله رالم د نبی علیه السلام داسې 10 کاله عمر به و چې نبی علیه صلات وسلام ګړې چیلۍ د مکې معظمې د خلکو به بوتللې او سرولې به او دا به خلکو یو ښه کار ګڼودلو. ځکه چې په دنیا کې کاروبار او تجارت پکار دی. بیا داسې و چې نبی علیه صلات وسلام داسې د 12 یا د 14 کالو شولو نو ابو طالب چې دا تاجر و د مکې معظمې خپل ځمکه آمدن نه کوي شړه ده و پکې نشته. دا خلک اکثر کاروبارانو
ابو طالب چې دی هم کاروبار کولو او دی په کال کې یو ځل شام ته تللو او شام ته به سفر وکړو پیسې مېسې به وګټلې څیزونه به راوړل وای به غستل دلته به خرج کړل د هغې په ذریعه به آمدنو شو خپل وخت به پاس کولو بیا ابو طالب بیا چې دی شام ته په سفر باندې تللو تجارت په نیت باندې او دی سوچو دی ورانه پاتې شي ځکه دا خو سفر دی نو زه به دی څه کوم ځان سره به دی بوځم ابو طالب چې کله روان شو شام ته په سفر باندې نبی علیہ السلام ته اندازه وشوله نبی علیہ السلام ابو طالب ته زه خبره سره ځم او دلته نه پاتې کېږم او نبی علیہ السلام د ابو طالب د خپو د لاس چاپېر کړل ابو طالب د الله د رسول سره ډېره زیاته مینه وه او دې خبرې پریشانه کړي د دومره خفه کېږي دا به ځان سره بوځم به ځان سره روان کړو بیا نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام دې نه مخکې د تجارت مختلف سفرې شوي دي ځکه چې نبی علیہ السلام پلار کله مړو نو د هغه څه ورثه داسې پاتې وه چې د دې مور بیبي آمنه هغې بیا دا شیز ورکړلو د هغې د پیغمبر علیه السلام دا میراث ورته ووایو څه شی و داسې پیسې میسې به وي چې دا یې ورکړلې زبیر ابن عبدالمطلب ته دا د عبدالمطلب یو بل زوی و د ده تره و او ویل دا د دې ساره دې وراره پیسې دي دا په خپل کاروبار کې واچوه ته چې ګټه ورته راځي بیا دی په سفر تللو نو نبی علیه السلام ورسره تللی دی بیا یو شام ته تللی په سفر باندې تجارتي سفر و او نبی علیہ السلام یو بل سفر هم تجارت کړی او د قطرونو سره باقي عباس رضی الله عنه زبیر ابن عبدالطلب دا دواړه شاملو او یمن ته تلو د یمن نه عطر راوړي او عطر چې کله راوړل بیا د عطر کاروبار یې کولو دا د حج موسم په حاجیانو باندې عطر خرڅول دغه شان نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې ډېر مخکې د ابوبکر صدیق د کپړې کاروبار کولو هغه سره هم د تجارت سفر کړی دی ابو سفیان سره هم د تجارت سفر کړی دی نبی علیہ السلام په هغه وخت کې د نبی علیہ السلام سره د خلکو مخالفت داسې نه نو د ابو سفیان سره هم د سفر د تجارت شوی دی او بیا نبی علیہ السلام یو بل اهم سفر شوی و د خدیجة الکبرى رضی الله عنها غلام میسره سره هغه هم د شام سفر و نبی علیہ السلام مختلف سفر د ټول تجارت په بنیاد باندې و دغه یو اهم سفر د نبی علیہ السلام چې د خپل تر سره شوی بیا چې نبی علیہ السلام د خپل تر سره بصرا ته ورسول شام ته چې کله ورسېدل او شپې ټیم دی یو راهب دی په یو کلیسا کې ناستو او دې ته دې کنه راهب شو د ډېر زمانې نه به دلته به ناستو یو غټه کلیسا اوس هم وایي داسې غټ غټ دیوالونه شته اوس هم شته دی ورانه شوې ده دا کلیسا سره اثرات اوس هم شته دی د شام په لاره کې دا راځي دا راهب چې دا به عامو خلکو داسې نه راوتلو به نه به چا سره لیک سلیک کولو دی په خپل کلیسا کې ناست دی او دا د 12 کالو د 14 کالو دا ماشوم چې کله راکوزېدلو ده کتلی دی چې دا ټول کاڼې بوټي دته سجده کوي وراښکته شو ورته دی د خپل کلیسا نه بیا راووتلو او بیا د روټۍ اهتمام وکړو د قافلې خلکو له دا ما سره روټۍ خوري کې څوک ته چې داسې یو شیز ما وکتلو نو چې کله بحیره د دې راهب نوم و بحیره اول چېرې دا څوک دی چې دې کې څه چل دی او دا خو معنا د عیسی علیه السلام په دین باندې پوهه و او ډېر نیک او دینداره فرد و روټۍ چې کړې ده په دې کې بیا د نبی علیه السلام دین دې روټۍ کې نه دی راغلی بیا تپوس کړ تاسو کې څوک پاتې شته دی هغه ویل چې یو ماشوم دی هغه پاتې دی بس ترې ویل چې بس ماشوم دی پر دې روټۍ له څه له بوځم هغه ویل چې ماشوم راولی که نه نبی علیه السلام چې کله راویستلو او دې او کتل هم د دا و چې د سره دا ونې کاڼې بوټې سجده کوي نبی علیه السلام یې خواته به کېنولی دی او سپوس یې کړ دا چا څوک دی عبدالمطلب ورته ویل دا ما وراره دی هغه ته بیا ځان له خبره کړې ده او هغه ورته ویل دا سید المرسلین دی رحمت للعالمین دی ویل دا خو پیغمبر دی دا بچی بیا ته خلکو تپوس وکړو تا ته څه پته ولګېدله د خپل کنیسا عیسایانو تپوس کړی دی نو هغه ورته ویل دا ما
ځکه چې دا پیغمبر دا بچی چې کله راتللو مانا کاڼي بوټي وکتل د تخکته شول او دا پیغمبر تکي بل چاته دا کاڼي بوټي دومره احترام د بل چا نه کوي صرف د پیغمبر کوي او هغه ته آسماني علم او آسماني پوهه د عیسی علیه السلام په دین باندې ډېر پوهه و بل دې بنیاد باندې دا ما ویلو ځکه د عیسی علیه السلام نه پس په آخري پیغمبر راځي با د نبی علیہ السلام لقبونه ورته سید المرسلین لقب ولا پاغه وخت ورکو رحمت للعالمین ورته ویلو او عبد المطلب ته ویلو وراره به شام ته نه بوزي لکه شام کې زیات تور يهود آبادو او هغه ورته ویل یا يهوديان د نخې ټول پیژنې دي ماشوم کې د نخې دی ویل او بیا د نبی علیہ السلام مهر نبوت هم وکتلو هغه راهب خپل کړی دی بیا هغه مهر نبوت د نبی علیہ السلام کشر نه پوهېدلو په دې خبرو باندې او بیا ابو طالب ته ډېر تاکید ویل ابو طالب بیا شام د تجارت سفر له ختم کړلو او اق کنیسانه دغه بهیرا د راهب د خوانه ابو طالب چې د قشان واپس راغې او دغه سره یې واپس شام ته رانړلو او ترې دا استرته محکم اندازه دا سیوا چې ردی ماشوم کې څه کمالات شته ابو عبد المطلب تم سنه څه اندازه وا مورم سو واقعات ذکر کړو دي هغه موږ مخکې تذکرہ کړی دا چې نبی علیہ السلام د شام د سفر نه بیا واپس راغې دی خطر د وجې نه چې راهب ورته ویلو د تستا يهوديان نقصان نه رسي ځکه د يهوديانو برده سره ډېر زیات لوی دښمنی ده او دا دښمنی دا هغه وخت نه والا تر نن پورې روانه ده د نبی علیہ السلام او د مسلمانانو د دین خلاف يهوديان په دنیا کې په مختلفو طریقو باندې سازشونه کوي نبی علیہ السلام د تجارت سفر کړي ګوري دا سیرت موږ ځکه وایو چې موږ په کې ځکه دي کې بل اهم خبره کومه وخت ده چې نبی علیہ السلام د 10 کال په عمر کې هم پیسو ګټل کړي دي دا یعنی پیغمبر علیہ السلام بیا په دې 214 کال په عمر کې مختلف سفرونه کړي د خپل تجارت لپاره پیسو ګټلو لپاره دا یو خبره کله نا کله د په معاشره کې داسې وی چې دنیا یعنی بس دنیا نه کناره کش ولکه بس دا په جمعات په ګټ کې کېنه والله الله کوه پیسې دا دنیا خو ډېره ګندره ده سک دا پیسې او دا کاروبار خلکو ته اسی دنیا داري ښکارېږي او بس موږ او داس دا دین دی بس نور دین نشته نه په دنیا کې اسلام چې نبی علیہ السلام د سیرت نه معلومي دا ټول خبره چې کاروبار کول دا هم دین دی او د دینداري پته په کاروبار کې لګي په جمعات کې نه لګي جمعه خو پټه مسجد خو مانځه خو پټه خبرې دي دا خو چې کله انسان په غلب باندې په کاونټر باندې کینی په دفتر کې کینی او کله انسان بهر په معاشره کې د پیسو د ګټلو په تلاش کې شي به د انسان ته د خپل موت د ایمان اندازوي نور خلکو ته ایمان معلوم شي دا چې کاروبار ګناه نه ده کاروبار عبادت ته انسان به پیسې ګټي دا مر سوال نه بچ کی دا نه بل محتاجۍ نه بچ کی با خپل ځان د پاره بر دنیا اسباب تلاش کی با خو د غلانه بزان بچ ساتي دوګینه بزان بچ ساتي دو نمبرینه بزان بچ ساتي ایبا مثبت کینه خراب نه پرېګدي با ځکه دا رزق حلال ګټل می عبادت ته خو چې د موږ عبادت وخت راغی دا وقفو کا دی موږ لراش او د دې منځونو بنیادی مقصد هم دار چې په وخت موږ کو کنه د دې بنیادی مقصد دار استا به هر معاملات ټیک شي جمعه تعالی کراشه 500 رکعات ولا یو 200 رکعات موږ زرو کاله او بیا خپل کاروبار کو چې استا به هر لین دین خراب نشي د دنیوي معاملات ټیک کولو د پاره د دې عبادتو فرضیت ته په مسلمان باندې نو کسره ډېر غټ منځ گزار دی بهر معاملات خراب دي نو تا خو د موږ سره کار نه کړل بار کنه لکه نه کلم غوای کنه چې 2 رکعات نفل سړی وکي او دومره الله پاک نه بغختله چې را صحابه و 2 رکعات نفل منځ وکړلو بس بیا با کور کې ژوند جاری و وړه برابرېدل شرط په حدیثو کې شته نه دا خبر خبرانو خلک کو داسې بارالو چې د سینما چې وړه برابرېدل 2 رکعات منځ به سینه کو هغه به صحابه کرامو با متعلق چې رجال لا تلهم تجارت ولا بيع د صحابو صفت قران ذکر کړی چې خلقو چې دنیا کاروبار د الله تعالی د عبادت نه غافل کړي نو مزله براتل تجارت هم کړي کاروبارونه هم کړي خدا سره چې انسان به بالکل د سینما چې جمعات په ګټ کې به ګینه نه کاروبار وکاو د دنیا اسباب به استعمالو او د حلال او د حرامو فرق به پکې کوو
او دې سبب نه چې سړی وزره دین کار کوم او زه بسود کوم اوله کړه تر 2 نمبر کار کوي یاره بس دین کار کوو نو سبب کو دا چې حلال او حرام کو به خو نه رسیږي ورته نه د دین کار د پاره بنیادی حلال روزي په کار ده د ټول د بنیادی د دین خبر امدار انسان حلال رزق وګټي ایمانداري سره خپل ډیوټي وکي ایمانداري سره د معاشره کې ژوند تیر کی بهر او ور سره منځ او دسم کوي دا به مسلمان د دې عبادت او اثرات د ټوله ژوندۍ باندې بیا پکار دي چې وی نو نبی له صلوات والسلام وسم کړی دي د نبوت مخ کې موږ د بچپن دا واقعات دي تجارت له ابوبکر صدیق هم کولو او چې زموږ ټولو مشرانو تاریخ وګورئ کنه عبد الله ابن عمر کاروبار او عمر فاروق کاروبار ټول صحابه کرام اکثریت تجارو او به کدا اسلاف وګورئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غټ کاروبار د کپڑے هغه زم په شان وظیفه خور نه ونه سرمنی چانه غستی دي او نه سرسایا غستی ده امام ابو حنیفه خلق له پیسې ورکولې یو ځل امام محمد متعلق راضي هغه سبق نه ورتللو ورتل بچي ولې دماغ دې ګډ وډ دي په دې لار راتلم او د کولاله په جوا غلوخي چې پخ کړی وي امام چا سي دې سړی ډانګي راوړي څومره وبکې ماتي یو شاګرد ته راځي چې دغه امام ابو حنیفه ډېر مالدارو لاړو هغه ته ټول لوخو څومره قیمت ته دومره ودا والا ای بچی ته وته امام محمد ویلو بچیا دا ډانګي او تراوا چا اوس پکې شمار کې څومره پکې ماچ او ورال چې اوس ماته کړل پیلوخي او له هغه ته نور په جپرې خودلا او ته راځي سبق وایا بس زموږ امام ابو حنیفه خپل کاروباري او امام بخاری رحمت الله علیه خپل تاجرو دا سی وجه ټول اسلاف او امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د دوی په خپل منځ کې چې کوم ملاقاتونه شي او بل کمې پیسې کوم تحفه تحائف ورکړي ما ته تصور هم نشو کولای موږ چې امام ابو حنیفه چې په جمعات کې ناسو او وظیفه به خړلې سرمنې به غستلې سر صاحب غستل خیرات خور نه خپل خیراتونو نور لور کړو ځکه دین خدمت کړي موږ دین خدمت ځکه نشو کولای چې موږ کاتو تا چې سړی خیرن خچن خوراک کوي کنه خیرن خچن خبري وکړي زموږ علماء کرامو په خلک کې ځکه صفا خبر نشي خو ځان خبر کی بل چا جیب تخ ګوري کنه بیا خپل کاته سړی بیا خراب وي زه وایم چې هر چاله د دنیا حلال کاروبار مزدوري مهنت مشقت پکار دی دا زموږ د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم سنت ځان بسړی کو پیسې بغټو او د حلال او د حرام فرق وکړو د منځونو خیال بساتو پکې د الله د بندګۍ خیال د قطع عبادت وي الله پاک دې مولا په دې احادیث باندې عمل کول توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم